دا بېباک رایې ګرانو کتونکو دا مهال زه د تیرا د دغه متاثرینو سره موجود یم چې د هغوی دپاره کمې سنټرې لګېدلې دي دغه بېکوره شوي دي د صوبایي حکومت چې کومه پاملرنه ده هغه د سره په نظر نه راځي هغه نښتې دي کله یو ځای ته او کله بل ځای ته هغه سټریټ مومنټ کې نښتې دي دلته متاثرین چې کوم دي نو بېکوره دي او پاک پوج لګیا دي د وورو نه هم لارې صفا کوي او ورسره چې کوم دی نو هلته اپریشن هم کوي دا موږ د ضعیف خلکو سره خبرې اترې وکړو هغوی یې ډېره ستاینه وکړله چې یو واحد دغه سیکورټي فورسز والا دي پوج دی چې دې وخت کې موږ ته پاملرنه کوي موږ سره یو ډېر سینیر جرنالست جانزیب صاحب چې کوم دی نو دلته کې زموږ سره موجود دی او هغوی سره به خبرې اترې کوو جانزیب صاحب دې هر څه ته څنګه کتنه کوي دې وخت کې څه وینئ ډېره مهرباني شرپاو صاحب تاسو دومره د لرې ځای نه زموږ د علاقې د ستونزو کتو دپاره راغی دا ډېر لوی اعزاز دی موږ دپاره په وادي تیرا کې د بدقسمتۍ نه چې کوم د اپریشن اعلان شوی و تر اوسه پورې خو اول د هغې پته نه لګي دا اعلان چا کړی دی صوبایي حکومت یو طرف ته وایي چې ما اعلان نه دی کړی بل طرف ته وله 4 اربه روپۍ منظوري کړي فوج او چې کوم زمونږ وفاقي حکومت دی هغې ګوره ښکاره یو پریس کانفرنس وکړو وینا یې وکړه چې مونږ اپریشن کوو خو ټارګېټ اپریشن کوو مونږ د نقل مکانۍ چا ته هم نه دي ویلي نقل مکاني اخر د چا په خوله باندې کېږي ټول نه غټه خبره خو دا ده بله نقل مکانۍ شروع کېدو نه وروسته غټه بدقسمتي دا راغله چې په ډومبي ځل د وادي تیرا د کم علاقو کې چې دوی راګیر شوي دي چې کومه پیندي چینه ده یا دوتوی علاقه ده دلته به وره ورېده خو معمولي غوندې یو ورځ دوه دې ځله په دې باندې داسې وره ورېده چې ماشومان ښځې بوډاګان د ډکو ګاړو څاروو سره په هغې کې ګیر شو بیا د هغې د صفایي دپاره صوبایي حکومت د 4 اربو روپۍ اعلان خو وکړو فوکل پرسن خو یې ځای په ځای ولاړ دی بس نور پیسې خو ورکوي د ګاډي د لاکو په ځای 22,000 روپۍ ورکوي خو دا غم ورسره نشته چې اوس به دا لارې څوک صفا کوي دا به څوک کوي نو هغې دپاره زموږ پاک آرمي فرنټیر کور ریسکیو 1122 دې خلکو انتهایی ډېر محنت وکړو د هغې نه علاوه زموږ چې کوم مخیر حضرات دي د علاقې نو هغې هم واقعي خبره ده چې انتهایی ډېره منډه یې ووهله او دې علاقې په صفایۍ کې لارې صفایۍ کې خلکو له خوراک رسول ځکه چې وادي تیرا کې د ټول نه غټ المیه دا انساني المیه را پیښه شوې وه چې هلته کې خوراک ختم شوی و خلکو سره ځکه چې هر سړي خو ویل زه ځم نو دوکاندار خپل دوکان بند کو تاله ولګوله نور د تجارت سامان هم دې نه وړو هغې ته خو تیرا ته خو بله لار نشته خو غټه لار د باړې نه وه چې خلکو دا دوکاندارانو دا کار پرېښو نو د خوراکي کمې المیه مخې ته راغله نو مخیر حضرات ورسره منډه کوي خو نور چې زمونږ کوم صوبایي حکومت دی نو په دې کار کې دې وخته پورې مکمل ناکامه دی ډېرې زیاتې مسلې دي خلکو ته ټولو خلکو ته ویلي چې ستا رجسټریشن به هم کېږي او یو سړي به هم نه پاتې کېږي اوس چې کله وخت راغو نو کله ورته وایي چې کوم چا خپلو بچو له پولیو ورکړي په تیرا کې د هغه چې کوم د رجسټریشن به کېږي بله مسله ورته جوړي چې د چا په شناختي کارت کې صرف د وادي تیرا ایډرس وي د هغه به کېږي چا چې ډبل اډرس یې هغه نه کېږي د چا چې باري اډرس دی هغه نه کېږي دا ډېرې لویې مسلې دي ځکه چې د کم سړي یو کور په باړه کې دی نو بل کور یې په وادي تیرا کې هم شته دی نو بل کیمپونه که نه تر اوسه کیمپ نه دی ورکړی ټولو متاثرینو وي چې کیمپ راله راکوي نه دلته کې دوی دا وایي چې متاثرین کیمپ نه غواړي نو متاثرین به چېرته ځي دې ټولو کورونه خپل دي یا خپلوان به اصل کې دې خبرې کې حقیقت شته دی چې زموږ خلک مخکې په خیمو کې او په کیمپ کې ځکه چې یو کوم ځای کې د کیمپ ورکوي ولا په وادي تیرا کې نو هلته په خیمه کې ګزاره څنګه کې په کور کې په لینټر کې په ایټر کې دې باړه کې ورکړی وي یا دې خو ورکړی وي نو خبره لکه مخکې جلوزو کیمپ کې ورکړی و که داسې په یو خو داسې ځای کې ورکړي چې هلته موسمي سختي هم نه وي او نور مشکلات هم نه نو چې سړی بېوسه وي او غریب نو لازمي خبره ده چې بیا به کیمپ ته ځي خو د حکومت طرف نه دا اقدامات دلته نه دي شوي خو دې وخت کې جي د جانزیب صاحب دا پوچ لګیا دی په دغه وورو کې لارې ورته صفا کوي اپریشن هم کوي دغه هم کوي دلته کې دا خلک لګیا دي د هغوی د بدنامولو کوشش کوي نو دې وخت کې سیاست کولو وخت شته بالکل نشته دی سیاست کولو وخت ځکه چې د یو کس دپاره چا په جیل کې پروت دی ټوله دنیا موږ په سر راغستې ده او سټریټ موومنټ او یو موومنټ او دا موومنټ هم شروع کړی دی سوات او دراو کم کم ځای کې جلسې کوو خو هغه چې کم د وزیر اعلی صاحب کم خپل کور دی هلته کې خلک ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي نو موږ دا ریکویسټ کوو د وزیر اعلی صاحب نه چې دلته دې راشي دې سره دې کښېني اول خو دا تسلیم کړي چې دا اپریشن د نقل مکاني د چا په خوله کېږي چې اول دا تسلیم کړي او بیا خپل خلکو سره کښېنو به دغه ریکویسټ دی د ټولو خلکو ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو سینیر صحافي جانزیب صاحب خبرې اترې چې دلته کې ښه پوره نظر دی دلته کې رپورټینګ کوي په دې ډېر سختو حالاتو کې دې خلکو له لاس ورکړی دی خو دې وخت کې چې کوم تیرا اپریشن روان دی پاک پوج لګیا دی خو مسله دا ده چې دلته کې صوبایي حکومت هغه څیز دومره متنازع کړی دی چې ټول زور یې دغه عوامو ته روان دی چې کله هغه کسانو را سره خبرې وکړي سهار یوه خبره کوي غرمه بله کوي ماښام بله کوي
نو چل نه ورځي او دلته کې چې کوم دی قوم په لړزان کړی دی، قوم یې په پریشانو کې چولي، قوم طرف ته سره پاملرنه نشته، پیسې چې کم 4 ارب روپۍ دي هغه چرته ویلاړې دا یو تپوس کوي ځکه چې هغه په 22,000 باندې نه کېږي چې ته 22,000 ورکې د هغه 1 لاک لګي. نو ډېر زیات مشکلات د تیرا متاثرین ته په دغه صوبه کې دي، دې ته پاملرنه پکار ده.